السلام علیکم ملګرو. دا سیټ چې تاسو ته ویډیو ښکاري دا یو بابا دی د عمران خان سره ډېره زیاته مینه کوي. عمران خان یې ډېر زیات خوښ دی، نو هغه د عمران خان دا کومه جنډه چې دی نو دې کپړې جوړې کړلې او ډېر دا ویډیو راسره اول وګورئ نو بیا پرې خپلې خبرې یو څوک په کمنټ کې خپل رایې هم راکړئ چې تاسو دې بابا په باره کې څه وایئ. دا بابا د عمران خان سره مینه کوي، خو یو عجیبه انداز کې د تحریک انصاف دا کومه جنډه چې دې کپړې جوړې کړلې او ځان ته څه کړلې اتکړۍ هر څه ورچېللې نو ډېره زیاته مینه ورسره کوي او په بازار کې ګرځي. نو د عمران خان سره ډېره زیاته مینه ده، نو د دې وجې نه هغه شروع کړو دا کپړې واغوستې او د عمران خان سره نن مینه کوي. تاسو سوچ وکړئ نو د عمران خان سره ډېر زیات مینه کوي. عمران خان یو بهادر لیډر دی، نو دې وجې نه دا خلکو ټولو تاسو ته پته شته چې عمران خان سره دا خلک ولې مینه کوي ډېره زیاته. نو دې پته ولګوي د خلکو د خپل حق نه نه خبر، د هیڅ نه هم نه خبر چې دا موږ په پاکستان کې اوسېږو، چاته هېڅ پته نشته چې موږ هم په پاکستان کې حق شته او لیکن صرف به دې خلکو په زنده‌باد او مرده‌باد نارې به والې، لیکن دوی ته مخکې پته نه وه چې عمران خان ورته هغه څه وښودل چې دوی ته هغه پته نه وه، نه ورته اسټبلیشمنټ پته وه، نه ورته د وزیر اعظم پته وه چې دې څه دی زموږ څه حق دی په دې پاکستان کې. نو د هېڅ چا دې ته پته ورته نه وه، نو دې وجې نه دوی د عمران خان چې دی نو هغه څه ورته وښودل چې دوی ته پته ولګېده د غریب حیثیت و، ځکه چې دا خلک یې څه کړو رایښ کړو بیداره کړو او خپل حق کو چې خپل حق څوک په حق دی څوک په ناحقه دی. تاسو ته پته ده هر سړی د دې خبرې نه اوس خبر شوی دی چې زموږ پاکستان کې څه حق دی. زموږ هم یو داسې پکار چې موږ له هم خپل حق راکړي، ځکه چې یوازې خو دا نه چې موږ په موږ باندې به ټیکسونه لګوي لیکن زموږ پاکستان کې حق نه وي. لیکن نن هغه حق وښودله نو نن د ټولو بدې شي، د دنیا بدې شي عمران خان چې تا ولې خپل قوم ته داسې وویله چې ستاسو هم په پاکستان کې حق دی، لیکن ده به پاتې وي ټول عمر. لیکن نن عمران خان هغه کار وکړو او لیکن دوی بدې شي. که تاسو وګورئ بهر ملکونو کې د عمران خان ډېر زیات تعلقات دي، عمران خان هم ډېر زیات څه دی قابل دی، لیکن وایي چې دا پاکستان مخکې نه کړي. که دا چېرته بل ملک ته یې وویل چې داسې د کوم ملک وزیر اعظم کېږم نو دا به سیده تللی هغو به وزیر اعظم کړی، ځکه چې دا یو ډېر زیات قابل انسان دی او ډېر قابلیت ورسره دی او په بهر ملکونو کې وخت تېر کړی دی نو ډېر زیات پوهېږي. او تاسو ته پته ده دا صحیح نه تقریرونه داسې لکه کومه یو غټ مولانا صاحب چې تقریر